عیسی علیہ السلام دی مرګره ور سره دی په لاره مزل کوي 2 روټۍ دي نو د عیسی علیہ السلام دی مرګره ته وایي چې هغه روټۍ راوالی چې ویې خورو نو هغه مرګره یو روټۍ پټه کړې وه نو عیسی علیہ السلام ورته ویل چې روټۍ راواخله په برحال هغه راوانغېستله لار کې څه ځای کې شګې دي یو 3 ټوپکس کې عیسی علیہ السلام جوړ کړو او بیا ویل چې د الله په حکم سره شئ نو هغه 3 ونه ټوپکس هغه د سرو شو اوس عیسی علیہ السلام دې مرګري ته وایي چې دا یو ټوپکس کې د سرو دا زما شو دا دویم ستا شو او دریم دا کس شو چې چا دغه روټۍ چا سره وي هغه زر روټۍ راویستله ویا خو دا د ما سره ده عیسی علیہ السلام ورته هغه 3 ونه ټوپکس کې پرېښود دا د ستا نصیب شي دا خو دنیا ده د انسان پریشانه کوي عیسی علیہ السلام ته لاړ اوس هغه 3 ونه ټوپکس کې داسې دي چې دی وړی نشي ډېر شی سره زر دي پرېښودی هم نشي وړی هم نشي په دې کې 2 ډاکوان ناروان دي هغوی چې ولیدو چېره دغه رنګې داسې خو دا سره دي بس هغه ورته ویله کسانو چېره د شل به وکړو حصه مساوات به وکړو دا یو ټوپکس کې ستا دا یو زما یو د دې ملګري ځکه ټول خو وړی نه شو او هغه دواړو دی پرېښودم نو اوس دوی 3 ونه خپل منځ کې صلاح کوي چېره د شل به وکړو چې وږي شوي یو کس ته به پیسې ورکړو چې هغه لاړ شي او څه روټۍ راوړو ویې خورو ماړه شو نو دا به بیا خپل کورونو ته دا سره ویسو کله چې هغه روان شو دوی دواړه خپل منځ کې دا صلاح وکړه چې لکه دلې ورکو نو د دا ټوپکس کې خپل منځ کې ولې نه تقسیمو لہذا چې راشي بانه به ورته جوړو کو مړ به کو نو دا موږ ته د هغه حصه به موږ ته پاتې شي کم کس چې روټۍ له تلو هغه کې سوچ کوي چې دوی له ورکوم نو زه ولې نه علمه زموږ له روټۍ وړم دوی له زهر یې راغستی او په روټۍ کې اچولي دي چې دوی روټۍ وخورو دوی به مړه شي نو ټول به ماته پاتې شي کله چې دا کس راغلی دی نو هغه دواړو خو ورته مخکې نه منصوبه جوړه کړې وه ته لیټ شو تاده شلو کو چلوال کې راګیر کړی ویستې مړ کو دواړه چې فارغه شوي چې راځه اوس په سور باندې دا روټۍ وخورو او روټۍ نه پس به دا مال خپل منځ کې 2 حصې وکړو ویې میسو چې روټۍ ته کېناستل هغې کې زهر دواړه پیسته مړه شو عیسی علیہ السلام پې راغی تېرېږي پې چې د الله بنده دغه دنیا ده دنیا پاتې شول او هغه 3 واړه ترې لاړل نو دنیا کې الله انسان ته نعمتونه ډېر نه ښیي د دې ختم چې کم برکت دی که د هغې څه لږه شانتي سم الله دنیا کې ښکاره کړله د انسان به د خوشحالۍ نه بل څه شروع کړي